بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو عمران بنیری یم او دا وخت د یونین کونسل مخړنی د غره په سر یو کلی دی کدال، او په کدالو کې بیا بانډه ورته وي، په هغې باندې ناست یم. د افضل خان په کور کې ناست یم. د افضل خان د کوم د دردونو، د غربت، د بېوسۍ، د بېکسۍ کومه کیسه چې ده نو هغه تاسو ته وړاندې کوو. دا افضل خان دی او ورسره خوا کې ټاپوری پرتې دي. افضل خان به د مصریتوب کار کو، کورونه مورونه به یې خلکو له جوړول، آبادي به یې کول. خو د بدقسمتۍ نه افضل خان د نن نه یو څو میاشتې مخکې پرېوتو. چې کله پرېوتو نو خپې ماتې شوې او په خپو کې اوس راډونه لګېدلي، نو معذوره دی په ټاپورو باندې ګرځي. دا د افضل خان کیسه ده. د دې نه علاوه دا د افضل خان زوی دی، عدل نوم دی. عدل پیدایشي معذوره دی. ویډیو به تاسو ووینئ چې عدل خبرې هم نشي کوی، بیخي د خبرو نه دی، هسې چې د چغه کې خو نور خبرې نشي کولی. دا لاس دی نو دا هم معذوره دی، د خولې نه لاړې هم بهیږي او د خپو باندې هم معذوره دی، نه ګرځېدی هم نشي. دا بل دا د افضل خان دویم زوی دی، نه دی روغ دی خو ماشوم دی د څه مزدورۍ له بالخال دی نه. د افضل خان ټبر چې ده نو هغه هم 4 کاله مخکې وفات شوې ده، نو کور یې دغسې پاتې دی. دا کاکا چې دی نو دا د افضل خان پلار دی چې په خپله هم بوډا دی، سپین ګیري شوی دی او په خپو باندې هم بس نور د ګرځېدو دوره دی چې لکه مطلب د کوره بار ته راوځي او د بار نه کور ته لاړ شي چې د غم ښادي نږدې وکړي. نور باقي د څه کار روزګار او د مزدورۍ نه دی. د افضل خان دی د مور کو موږ تاسو ته ووایو نو د افضل خان دی مور هم دا چونکې غریزه علاقه ده، غرونه دي، د یو ګټ نه و بل ته دانګې، د بل نه و بل ته دانګې، او په دې پټو کې او په دې کې او محنت مزدوري کې نه هغې هم چې ته واښه ماښرې بله یا چې ته په لاره باندې روانه وه نه پرېوتې ده، نو د هغې هم خپې ماتې شوي دي او د تېرو 2 کالو نه هغه هم افضل خان دی ته په کټ باندې پرته ده. دا د افضل خان دی د بېوسۍ، د بېکسۍ هغه کیسه ده. اوس د افضل خان دی هېڅوک داسې نشته دی چې هغه د افضل خان دی دپاره محنت او مزدوري وکړي او ماښام له دوره سره وړي چې د افضل خان دا واړه افضل خان په خپله د افضل خان مور پلار چې دی وخوري، یا د دې دپاره د څه جامې پیزار بندوبست وکړي. د دې نه علاوه افضل خان په پردی کوټه کې پاتې کیږي، پردی پټۍ کړي، پردي پټي دي او پردی کوټه ده. نه خپل پټۍ شته، نه خپله کوټه شته او نه ورسره څه داسې چې کټۍ شته، څه څاروي شته چې هغه خرڅ کړي او افضل خان پرې د چای ډوډۍ غم وکړي. علاج خو وروستی خبره ده. افضل خان د خپلو خپو علاج کوي، په قرض باندې یې کړی دی. د دې زوی دپاره علاج له 2-3 پیرې به ولیدې، په قرضدار باندې به ولیدې، هغوی ورته وي چې بس د ده مازغه خراب دي او دې ځکه معذوره دی چې د ده مازغه خراب دی، د ده علاج ممکن دلته کې نه دی. غټ هسپتالونو ته بوتله غواړي او هلته کې علاج کیدی شي، خو د هغې دپاره غټې پیسې پکار دی او غټې پیسې د افضل خان دپاره سره دوره نشته دی چې چای ډوډۍ پې وکړي، جامه پیزار پې دی له وکړي. نو د دې علاج خو لویه خبره ده. غټه د بدقسمتۍ خبره دا ده چې نه افضل خان، نه د افضل خان هغه مړه ټبر، نه د افضل خان پلار او نه د افضل خان مور د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه پیسې اخلي، هغې سره رجسټرډ نه دي. اوس چې د احساس پروګرام دا کم پیسې حکومت ورکي، د پی ټي آی دا کوم حکومت چې دا پیسې ورکي، په دې کې هم دی ټول رجسټرډ نه دي چې د هغې نه ورته چې د میاشتې له 700 روپۍ میلاو شي او په هغې کې د دې په هغه ستړو کې، د هغه ستونزو کې څه ناڅه کمی راشي. د دې نه علاوه د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره د افضل خان دا زوی تقریبا 4-5 کاله مخکې رجسټرډ شوی دی. ځکه رجسټرډ دی چې هغې وله یو پیره 1900 روپۍ ورکړلي هم تقریبا 15 کاله مخکې، خو بیا د عدل چا تپوس نه دی کړی
چې ده ته د څه ضرورت دی، یا ورته د ویلچیر ضرورت دی، یا ورته د پیسو ضرورت دی، یا ورته د نور څه سامان او د بل څه ضرورت دی. ملګرو زمونږ حکومت ته، ټولو محکمو ته، تاسو ټولو ته، مهیر حضراتو ته، فلاحي تنظیمونو ته اپیل دی چې د افضل خان سره، د هغه د کورنۍ سره، د دې سپینګیري بابا سره دوره لاس امداد وکړئ چې د دې د ژوند ګاډي پرې روان شي، چې د افضل خان د خپو علاج وشي. د افضل خان په خپو کې راډونه پراته دي، خو د علاج وسې نشته دی چې بیا لړ شي د دې ځای نه چې دې سپیشل ګاډي کې ډګر ته نو هم به پیسې لګي، په دوایانو به هم پیسې لګي. نه ده سره دوره لاس امداد پکار دی چې کم از کم دې د مزدورۍ جوګه شي. د عدل مور هم مړه ده، په پردو لاسو کې اوړي روړي، عدل ګرځېدې په خپله نشي. دغه چې په ټوپونو زی مونږ وله ویډیو وکړه، تاسو به هغه هم ووینئ. نه د دې سره کم از کم لاس امداد پکار دی. حکومتي ادارو ته زمونږ اپیل دی چې په افضل خان دی باندې رحم وکړئ او د افضل خان دی سره دوره لاس امداد وکړئ چې د دې د ژوند ګاډي پرې روان شي. د دې د موبایل نمبر به موږ په دې ویډیو باندې ورکو او د دې پته به موږ تاسو ته ولیکو. نو که څوک ورسره د خدای د رضا دپاره امداد کول غواړئ، نو دا به ستاسو ډېره زیاته مهرباني د الله په امان. زما افضل خان دی مصري کس ځان به مزدوري دیاړي کوله، په دې کور کې دا واحد کس چې مزدور پردي پټي کې ناست دی، کوټه کې هم پردی ناست دی، خپل څه شی شته نه. مزدوري به ځان مصریتوب کوله، پای به دیاړي دا کول، کور به پایده. اوس د مزدورۍ بل څوک شته نه، په خپله ورځ خپې ماتې شوي، هغې نه معذوره شو. د هغې علاج مو له موږ په کار سپور کړی، ټول کار سپور خو کړی، ملګرو ته یو بل ته ویلي سره امداد وکړه. په 80,000 روپۍ په بهر کې لګېدې، په هغې له علاج وکړو. دا وړوکی ورته پاتې شوی دی، د مور یې 4 کال دی چې مړه دی، په خپلو د 10 کال دی، معذوره دی، په ځمکه پروت دی. د پاکولو څوک نشته، د څښلو ډوډۍ د لاس ورکولو څوک نشته چې ورکړي وله. دا بل زوی دی، دا پکې لږ ګزارې روغ دی، لږ دا پلار دی، په خپلو باندې هم معذوره دی. مور کال 1.5 کال وشو چې هغې خپه ماته شوې، هغه هم کاټ کې پرته ده. نو ګټې وټې ماتې شوې، ما د دې نه زما خپل بېوسه په دې ملک کې نور څوک ښکاري نه. نو که داسې خلک داسې وس خاوندان حکومتي خلک یې دې سره امداد وکړي، ما ته خو دې نه سوا مجبوره خلک په دې نور دنیا کې ښکاري نه. چا د وس څه کېږي ورکول او امداد یې سره نو خبر شي به او کار به ډوډۍ دره خو دغه چې روندار ولا پخه کې نو راولېږل تیاره ګاونډ کې څوک تیار چې ډوډۍ ورکوله، په خپله پخولو هم څوک نشته. او کویدن یې کړو، ناکویدن مجبوره د واده د وجې هغه واده هم نشي کولی، چې مجبوره ده. نو څه به واده خو څه غواړي، څه به نه کېږي، نه هغه هم نشي کولی. ټول د بېوسه ژوند دغه تېرېږي ناستې ده. یا زه به دا وایم زموږ په ټول کلي کې زه سوچ وکړم په دې ټولو خلکو کې چې وګورو یو دی پرېښی چې دله نه یې د پلار شوي دی، نه یې د زوی شوي دی، نه یې د ښځې چې ښځې مړ کارډ وي هغې په لا دغه شي موږ دا هم خبره وه. خو خدای په کور کې دغې په یو تن پکې نه شوي، د مور هم نشته. د دې نه علاوه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی چې راغلی سوشل ویلفیر والا 15 کاله مخکې د وړي کې معذور په آرام جوړ کړی، هغه ډک کړی، معذور کې لیکل 2000 روپۍ زما په 15 کاله مخکې ورکړي، که 2000 حکومت ته ما ته 2000 روپۍ دلې چې هغې دا ورکړی 15 کاله مخکې که نه. ما راته اوس پورې حکومتي څوک نه دی داسې امداد داسې ورکړی. د دې نه علاوه دا نورې فلاحي ادارې دي، الخدمت فاونډیشن والا امدادونه کوي، د هغې سره هم که درسره رابطه کړې ده یا هغې دغه سوشل ویلفیر والا سره مې رابطه ډېره کړې وه، هغه دغه کړې وله، نور چې تر اوسه پورې چا رابطه نه کړې سره. عادي تپوس چې غریبانو خو اوسه پورې تاسو ته په وجه به د خلکو ته خبر ورسوم، نو مونږ تر اوسه پورې چاته ویل ده نه څوک داسې راغلی څه خو هم شته که نه، نه څوک سرکاري خلک نه امیدوار داسې راغلی تپوس یې کړي ده که نه، بېوسه خلک ناست دی هغې، نو داسې ما لا څوک نه دی. زه د کدال ویم، افضل خان مې نوم دی. ما مخکې مصریتوب کار کوه، اوس غورځېدلی یم، خپې مې معذورې شوي دي، ګوډې مې اوس په دې ټانکورونو باندې ګرځم. دا مې زوی دی، 2 مې زامن دي، دې مور مړه ده، دی هم پیدایشي معذوره دی. داسې دغه مغه کار زموږ روان دی، پټۍ هم پرتی دی، کوټه هم پرتی ده، او داسې د خرڅ دغه مغه زموږ نشته چې خرڅ وکړو، یا بدله علاج وکړو یا ځان نه وکړو. د دې نه علاوه نور څوک شته معذوره؟ زما مور دا هم غورځېدلې وه، هم معذوره ده، هغه هم اوس معذوره. هغه معذوره